معرف باللام مبتدا جوړول. معرف باللام اسم مبتدا جوړول. اوس به دا معرف باللام اسم چې دا به مونږه مبتدا جوړو او خبر به ولا مونږه نکره راوړو. لکه مثلا مخکې مونږه ویلو د مذکر یو مثال مغستو ما تاسو ویلو مسلمون خو دا مسلمون وګورئ دا نکره دی ټیک شو. او صادقون نو ګورئ دا مسلمون او صادقون دا دواړه دغه رالل نکره رالل. نو اوس ما تاسو ویلو معرف باللام اسم نو دا مبتدا چې دی کنه مبتدا باندې ځل افلام لګوم نو د دې به دا تنوین هم ختم شي. الف لام تنوین نه مني ٹھیک شو. المسلم صادق دا اوس مبتدا شو په دې کې دا پکې مبتدا شو ٹھیک شو. او دا صادق ولا خبر شو ځکه چې وګورئ المسلم چې کوم اعراب دی هغه د صادقون هم وي. المسلم وګورئ وسعت لحاظ سره المسلم معرفي دا مبتدا دی ٹھیک شو. او مبتدا به همیشه معرفي او دا صادقون ولا خبر دی. دا خبر به اکثر دا به نکره راځي یعنی عموما زیاتره به دا معرفه نکره راځي. نو ګورئ چې کله داسې حالت وي چې کله مبتدا معرفي او خبر دا یو اسم معرفي بل اسم خبر داغه وي دا نکره وي نو دا به جمله وي ٹھیک شو. جمله اسمیه به وي دا به مبتدا او خبر وي ٹھیک شو. نو دا کوم چې معرفي دا به مبتدا وي چې کوم نکره دا به خبر وي. نو وګورئ المسلم صادق مبتدا او خبر. وګورئ اعراب لحاظ سره دوه حالت رفع کړي. المسلم هم حالت رفع کړي صادقون هم حالت رفع کړي. عدد لحاظ سره دوه واحد دي. وسعت لحاظ سره مبتدا معرفه ده او خبر نکره ده ٹھیک شو. او جنس لحاظ سره دوه مذکر دي. اوس د جنسي لحاظ سره زه دوه مؤنث راولم نو شروع کې به په اولنی اسم چې رقم نه ابتدا کیږي هغه به مونږه معرفه راولو ٹھیک شو. نو المسلم دا مذکر دی. اوس زم المسلمتو صادقتن نو خبرن ولا صادقتن خبرن ولا مؤنث راولا صادقتن. وګورئ المسلمتو صادقتن دلته المسلم مذکر دی خبر مذکر ٹھیک شو. المسلمتو مؤنث خبر مؤنث. خدا به دوه حالت رفع کی وی مبتدا او خبر به همیشه حالت رفع کی وی ٹھیک شو. او مبتدا به معرفه خبر نکره او مبتدا چې واحدی خبر به واحد مبتدا مثنا یعنی تسنیه خبر به تسنیه. نو دا د واحد مثالونه. اوس د تسنیه مثالونه یو دوه درې لیکو. تسنیه اسماء چې کوم دي د تسنیه مثالونه ٹھیک شو. تسنیه ها اوس وګورئ مسلمان یو دی کنه الته کې. نو اوس دا مسلمان دوه کو المسلمانی. وګورئ خدا ان आवाज یاد ساتئ ان आवाज چې کوم ځای کې وي دا حالت رفع आवाज وي. ها المسلمانی نو دا مبتدا کې دا تسنیه شو خبر ولا تسنیه راولي. صادقانی ٹھیک شو. ها اوس دا مبتدا شو المسلمانی او دا صادقانی خبر دی. او حالت کې دا دوه حالت رفع دي. ها دا واحد اسم اعراب دي یا یو پیش یا دو پیش سره. د تسنیه اعراب ان आवाज سره ٹھیک شو. او د جمع سالم مذکر سالم आवाज چې هغه اون आवाज سره اون بیا د جمع سالم مؤنث اتن आवाज حالت رفع وي او اتن نسب او جر وي ٹھیک شو. نو دا اوس ان आवाजونه دي دوانه. نو هغه حالت رفع کې دا حالت رفع ما تاسو ویلو یو پکې المسلمان باندې الف لام داخل دي معرف باللام دي. نو دا مبتدا دی او صادقان دا نکره ده خو حالت رفع کې دا تسنیه ده ٹھیک شو. نو دا د دې مطلب دی دوه مسلمانان رښتونی دي دو مسلمان سچے ہیں ٹھیک شو. اوس زم دو مسلمانان خزي رښتونی دي نو هغه ته ګورئ دا المسلمان او دا المسلمتان شي. المسلمتان
المسلمتان نو دا وګورئ دا تسنیه دی مؤنث دی خبر به مؤنث تسنیه راولي صادقتان المسلمتان صادقتان ٹھیک شو المسلمتان صادقتان اوس به ان شاء الله اوس یو جمع راواخلو جمع نو جمع ته ګورئ د جمع مثالونه دا ورته وګورئ د جمع مثالونه نو دا جمع چې دی دا مبتدا مونږ واخلو مبتدا به د جمع مثالونه اوس اخلو نو ګورئ د مسلم واحد واحد دلته ورته واحد ولیکو ٹھیک شو د واحد مثالونه دا د تسنیه مثالونه شو اوس د جمع مثالونه اخلو نو دا یو مسلمان مذکر جمع چې اخلي مبتدا اخلي خبر به معلومه غشن جمع مذکر وي ٹھیک شو نو د مسلم جمع د مسلم تسنیه چې مسلمان لري او جمع مسلمون لري الف لام په داخل کا ځکه چې معرب بالله مبتدا جوړو نو مبتدا به همیشه حالت یعنی هغه به معرب بالله مسلغو المسلمون نو دا جمع خبر به مولا صادقون راولو المسلمون صادقون ٹھیک شو او دا ګورئ المسلمون اون आवाज حالت رفع دي وګورئ دواړه حالت رفع کې دي خو په دې یو مبتدا باندې الف لام داخل شوی دا معرفه دی او دا چې کوم خبر دی په دا الف لام نشته دا نکره دی ٹھیک شو نو مبتدا به همیشه معرفه خبر به اکثر عموما نکره وي ٹھیک شو اکثر به دا خبر نکره وي پوه شئ نو وګورئ دواړه حالت رفع کې دي دواړه جمع دي مبتدا جمع خبر هم جمع دواړه مذکر دي او مبتدا اول نمبر چې دی دا معرب باللام دی معرفه دی ٹھیک شو د معرفي وو قسمونه ویلو په هغې کې یو معرب باللام وي چې کوم پنځم نمبر مونږ کوم قسم ویلی هغه معرب باللام دی الف لام پې داخل شي نو هغه اسم چې کوم نکره اسم وي او الف لام پې داخل شي هغه معرفه شي نو المسلمون اوس معرفه دی صادقون باندې الف لام نشته دا نکره دی نو مسلمون مبتدا او صادقون خبر شو اوس ګورئ دا خو د مسلم د مذکر مو وي اوس یو مؤنث راخلو نو مؤنث جمع چې ده که نه واحد دی المسلمتو تسنیه ده المسلمتان او جمع چې دی المسلماتو او صادقات ولا بیا دغه دی دا خبر دی صادقات وګورئ المسلمات صادقات مسلمات باندې ولې یو پیش دی ځکه چې الف لام پې داخل شوی الف لام په یو اسم باندې تنوین نه پرېږدي الف لام او تنوین د دې خپلو کې نه لګي چې کوم اسم باندې الف لام راځي تنوین به پې نه راځي چې دوه پیشونه یې هغه به یو پیش کوي المسلمات صادقات نو ګورئ دا د جمع مثالونه وو ګورئ ورته المسلم صادق المسلم مبتدا صادق خبر اوس د دې تسنیه واخلئ المسلمان الصادقان المسلمان تسنیه ده دوه مسلمانان المسلم صادق یو مسلمان رښتونی دی ٹھیک شو المسلمان صادقان دو مسلمانان رښتونی دي یعنی سچ بولنے والے ہیں ٹھیک شو اوس المسلمۃ صادقۃ یو ښځه رښتیا ویونکې ده المسلمتان صادقتان دو ښځې رښتیا ویونکې دي ٹھیک شو اوس جمع مذکر راخلو المسلمون صادقون ډېر مسلمانان رښتونی دي ٹھیک شو او المسلمات صادقات نو دې مطلب دا دی ښځې چې دی مسلمانې ښځې رښتونې دي ډېرې مسلمانانې ښځې رښتونې دي ٹھیک شوه نو دا زموږ سره د معرب باللام اسماو یو څو مثالونه مې درته ولیکل انشاءالله اوس به دا خو ما تاسو ته د جاندارو مثالونه ولیکل د بیجانو مثالونه به انشاءالله او د بیجانو باره کې به ډېرې اهم خبرې راتلونکي سبق کې ښایو انشاءالله بل سبق پورې موږ له اجازت راکړئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين